Learn AMS Sport Online. Subscribe YouTube channel. Instructor Hidayatullah Hamdard. السلام علیکم زده کوونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. راځو درس باندې فایل کوو. تېرې ورځې درس کې موږ تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام کې په سمارټ آرټ ګرافیک باندې غږېدلي وو. نن ورځ راځم تاسو ته په انلاین فکچر باندې خبرې کوم چې تېر درس کې موږ تاسو انلاین فکچر پرېښی وو. نو زه راځم انزرټ ټیب ته چې کله راغلم د فکچر سره په څنګ کې انلاین فکچر ده زه کلیک کوم په انلاین فکچر باندې او ګورو چې انلاین فکچر د څه شي لپاره استعمالیږي. انلاین فکچر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته دغه وینډو راشي. په دې وینډو کې دلته لیکل شوي دي بینګ ایمیج سرچ. په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ چې هر څه شی ورته لیکئ. د مثال په ډول باندې زه ورته لیکم کیمل CAMEL کیمل مې ولیکه. له هغې نه بعد سرچ باندې کلیک کوم. کله چې سرچ باندې کلیک وکړم نو یو څه انتظار به وباسو. له انتظار څخه وروسته به تاسې وګورئ د اوښانو تصویران به راواړوي. کله چې د اوښانو تصویران راواړول هر یو تصویر چې ستاسې خوښ شو بس همغه تصویر باندې به تاسې کلیک وکړئ. صبر چې زه یو تصویر پکې خوښ کړم. داسې لاندې راځم کوم یو تصویر به مو خوښ شي. هر یو تصویر چې وي بس یو خوښ کړئ. صحیح زه به لږ لاندې لاړ شم. د خدای ډېر تصویران داسې ته راړوي بس دا خو انټرنیټ ده نو په کې په سلهاو تصویرونه موجودیت لري. ښه تصویرونه هم پکې وي بد هم پکې وي. نو هر یو چې تاسې خوښېده صرف کلیک ورباندې کوئ. د مثال په ډول ما دغه یو تصویر خوښ کړ. له خوښېدو څخه وروسته په انزرټ باندې کلیک کوو. کله چې انزرټ باندې کلیک وکړو نو ستاسې تصویر ډاونلوډ کیږي او تاسې په ورډ پروګرام کې راځي. په ورډ کې یو څه ستونزه را پیدا شوه. تصویر را ډاونلوډ نه شو. زه یو ځل بیا ځم انلاین فکچر باندې کلیک کوم او د انلاین فکچر له کلیک کېدو څخه وروسته راځم دې ځای کې دا ځل ورته لیکم د مثال په ډول باندې کار موټرونو تصویران راواړوه راته. نو سرچ باندې کلیک کوم. سرچ باندې له کلیک کولو څخه وروسته ډیفرنٹ ټایپس اف کار موږ تاسو ته راوړي. هر یو تصویر چې ستاسې په کارېږي بس همغه تصویر باندې صرف یو لیفټ کلیک وکړئ. له هغې نه بعد راشئ انزرټ کلیک کړئ. د انزرټ کلیک کولو څخه وروسته تاسو وینئ چې هغه تصویر د ډاونلوډ کېدو په حال کې ده او تصویر موږ تاسو ته په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې ډاونلوډ کېږي. د سره بیا فارمټ جوړېږي. فارمټ موږ تاسو پکچر سره ویلی وو همغه فارمټ دی. خاص فرق پکې موجودیت نه لري. نو دا انلاین فکچر و. انلاین فکچر شیپ او سمارټ آرټ چې دا موږ تاسو ویلي دي چارټ ته به راشو. مخکې له دې نه به زه یو ځل د خپل انټرنیټ ډسکنیکټ کړم. راګرځم چارټ ته. چارټ چې دا دې په واسطه باندې موږ کولی شو یو ډیټا په ښکاره کېدونکې بڼه باندې وښیو. د کله چې تاسې کلیک کړئ دغه ډایلاګ باکس راشي. دې کې بیا مختلف ډولونه چارټ دی. لاین چارټ ده، فای چارټ ده، بار ده، ایریا ده، همدغسې مختلف نور دي. او همدا ډول هر یو چارټ چې تاسې انتخاب کړه هغه کې بیا د همغې دننه مختلف قسمونه دي. مثلا دغه قسم ده، د بل ده، دا تاسې وګورئ. هر یو قسم چې تاسې خوښېږي سیمپلی کلیک کړئ او بیا راشئ اوکې کړئ. دې سره تاسو ته مایکروسافټ ایکسل پروګرام راخلاص شي. ډیټا انټري به تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې کوئ او د هغې ویژوال چارټ چې ده هغه به تاسو ته په ورډ کې ښکاره کېږي. د مثال په ډول زه دې کې لیکم نیم. د نیم څخه بعد زه دې کې سبجیکټس لیکم. لایک د مثال په ډول باندې لیکم میت. په دې کې لیکم د مثال په ډول هسټري په دې ډول. د بل یو سیل ته راځم په دې کې لیکم د مثال په ډول جغرافي. د بل سیل ته راځم دې کې مې ولیکل مثلا آرټ. بیا راځم دې ځای کې نیمس لیکم سټوډنټ نیم د مثال په ډول علي. لاندې راځم لیکم ولی، سلیم، داود، سلیم او له هغې نه بعد لاندې راښکته کېږم لیکم زاهد مثلا. اوس راځم مارکس ورکوم په دې ځای کې. مثلا علي چې دا په میت کې د واخیستې 70 مارکس، د بل یو پکې 89، د بل یو پکې 78 او د بل پکې هم 78 مارکس اخیستې دي. هسټري کې چې دا 90، 98، 95 فار ایگزامپل 78 او په جغرافي کې فرض کړئ 56، 89، 70 and 73. آرټ چې دی هغه کې د مثال په ډول 89، 69،
60 and for example 84 دغه مارک هیستي نو دا به بند کې تاسو سمپلی او وروسته یو افلاین شو زه بیرته ایډیټ ډیټا ته راشم ایډیټ ډیټا باندې چې کله زه کلیک وکړم دې نه به بهر یو کلیک وکړم تر څو هغه اپلای شي بیا به دا بند کړم د بندېدو څخه وروسته تاسو چارټ وینئ چې موږ تاسو ته جوړې کې میت هیسټري جغرافي په دې لیجنډ کې راشي او هغه کسانو نومونه چې دي علي ولی داود سلیم او زاهد هغه پاس هغه د هر یو کلم خواته راشي اوس چې دا موږ تاسو کولای شو د ته مختلفې برخې ور اضافه کو اټ شارټ الیمنٹ ته کرا شو ایکسیس دی ول دغه ته پرایمری ورټیکل ایکس وای دغه درجه چې ښکاره کیږي او د ته هاریزونټل ایکس وای دغه کوم نمونه چې ښکاري کله موږ تاسو نه غواړو ایکس تراشه پرایمری هاریزونټل وګورئ نمونه ورڅخه لري کیږي هم دا ډول ک پرایمری ورټیکل تراشه وګورئ درجه ورڅخه لري کیږي یا ک بیا راشو کلیک ور باندې کو بیر د ور اضافه کیږي دې ترڅنګ چې دا هغه بیا ایکس ټایټل دا د ته موږ کولای شو وانم ورکو ګوره ټایټل ایکس هاریزونټل ته ورکړی شو دا ډول کولای شو چې دا ورټیکل ته ورکو د مثال په ډول دی کې بیا چې هر څه لیکي مثلا زه لیکم په دې کې نیمز اف سټوډنټس students تاسو کولای شئ په دې کې ارڅ ولیکئ دلته هم عنوان ورکړئ هغه کې هم هر څه جو غواړئ هغه لیکل شي چارټ ټایټل دی دغه یو دا نن کلیک کوم ختم کیږي او کبیا راشم د مثال په ډول باندې زه کلیک کوم چارټ ټایټل اباو چارټ دی چارټ د پاس بوي او کرا شم چارټ ټایټل تا او سنټر اورلی انتخاب کوم نو منځنۍ د باندې با د پاس وي او پورته بنوي ورته نو اباو چارټ زب بیت انتخاب کوم او بیا راشم دا چارټ ټایټل دی هر څه ټایټل چې ورکوي د مثال په ډول باندې student result chart زور کوم student result chart دا سینمر کو مرزمه لدی چارټ ټایټل څخه ورسته ډیټا لیبل ته هغه ډیټا چې موږ تاسو په ایکسل پروګرام کې لیکل دا غواړم هغه دلته په ښکاره کوم دی پر ډیټا لیبلز تر راشه او بیا راشه نن کا انتخاب اوس نن انتخاب د مخکاري سنټر کا انتخاب کا مینز برخه کې هغه ډیټا لیبل شې دی هغه ور باندې ښکاره شي انساید ان برنای برخه کې به په ښکاره شي مینز کې او انساید بیس د مینز په ورسته برخه کې به په ښکاره شي او همدا ډول کچېری کې راشو انس آوټساید اینډ بهر خواطبه ورسته برخه کې ښکاره شي او کچېری کې راشو د مثال په ډول په ډیټا کال اوټ باندې کلیک وکړو نو دا غسي شکل کې به هغه ور باندې ښکاره شي نو زه راځم ډیټا لیبل ستاو دي کې سنټر انتخاب مو منځنۍ برخه کې دي په ښکاری مګر کال اوټ چې هغه د ورڅخه لری شي نو ډیټا لیبل تر راځم ډیټا کال اوټ دا وزلاس یو کوم چې راوښم دلته یو ځل ډیټا لیبل نن به کلیک کوم نن څه ورسته بیا ډیټا لیبل تر راشم او به سنټر انتخاب کوم منځنۍ برخه کې به ور باندې ښکاره شي د ډیټا لیبل څخه ورسته ډیټا ټیبل دا زویم چې مکمل ټیبل چې ایکسل کې موږ جوړ کړی هغه دلته ښکاره شي نن انتخاب دی نه ښکاري وید لیجنډ کیز کدا موږ انتخاب کړو دغه خړ سور او زیډ رنگونه هم ورسره ښکاره کیږي او همدا ډول نمونه او ټیبل ټول ښکاره کیږي زویم چې لیجنډ کې ورسره ناراضي نو ډیټا ټیبل تر راشه او نو لیجنډ کې انتخاب کا صرف هغه کلرز چې دی هغه نه ښکاري نور چې ټیبل به معلومیږي درته ادینه بعد چې دا ډیټا ټیبل ته بیرته راځم نن انتخاب ما ختم بشي او ایرر بار ته راشم پاس زوایم چې یو بار ته په ښکاره کا سټانډرډ بار غواړي پرسنټیج بار غواړي سټانډرډ ډیویټیشن غواړي هر یو چې غواړي صرف ته کلیک ور باندې کوه هغه سي بار ته ښکاره کیږي کله بار ته نه غواړي نو بیا نن تر راشه کلیک کا او هغه به تر څخه ورڅخه لري شي د ایرر بار څخه وروسته ګریډ لاینز موږ تاسو لرو پرایمری میجر هاریزونټل په کې ډول باندې تاسو ګورئ لوی کړئ چې د ځای کې ښکاره کیږي دا شته دي که تاسو وایئ چې مثلا زم دغه ګریډ لاینز ته به راشم پرایمری میجر ورټیکل په عمودي ډول باندې هم دغه لوی ابتدایي کرښې راته ښکاره کوو ګوره دغه ابتدایي لوی کرښې په عمودي ډول باندې ښکاره شوې زه بیا راځم ګریډ لاین ته ورته وایم چې پرایمری مینر هاریزونټل په افقي ډول باندې کوچنۍ کرښې ښکاره کنه تاسو وینئ چې افقي کوچنۍ کرښې هم هغه ځای کې په ټیبل کې ښکاره شوې ګریډ لاین کې هم دغه ډول مینر ورټیکل کرښې هم موږ ښکاره کولی شو ګورئ په دې ځای کې چې کومې کرښې ښکاره شوې دي ته مینر ورټیکل ګریډ لاینز ویل کېږي بیرته که تاسو نه غواړئ دا نو بیا هم دلته راځئ یو په یو لکه څخه چیک مارک لري کوئ کلیک ور باندې کوئ هغه به لرې کېږي د دې نه وروسته لیجنډ کیز دي تاسو ته مو وویل چې دغه میت هیسټري جغرافي آرټ چې کوم ښکاري دې ته لیجنډس ویل کېږي دا کوم اړخ کې ښکاره کوي یا نه ښکاره کوي نو لیجنډ ته راشه نن که انتخاب کې نه به ښکاري که تاسو راشئ لیجنډ ته رایټ انتخاب کوئ ښي اړخ ته به ښکاري وینئ په دې ځای کې او که چېرې کې تاسو راشئ لیجنډ ته او په دې کې انتخاب کوئ ټاپ بره برخه کې به ښکاري که تاسو انتخاب کوئ لیفټ
چپ اړخ کې بخکاری او کتا سي چیر کې انتخاب ک باړم نو په لاندې برخه کې بخکاری تر ټولو خطر په زما په نظر د رائټ سایډ دی ورپسې لاین ته د لاین چارت باندې اپلای کیدو ورته تاسو بلمړی راشي چینج چارت ټایپ باندې بکلیک وکړئ هغه بعد به تاسو راشي لاین به انتخاب کړئ او بیا تاسو دا سمپلی اوکی باندې کلیک وکړئ دا به لاین ته تبدیل شي اړ چار الیمنټس ته راشي به لاین وینئ چې فعال دي ډراپ لاین که تاسو انتخاب کړئ د دې څخه شروع دي سر څخه او تاغه د چارت ته ورسته برخه رسیږي که تاسو یوازې راشي لاین کې های لو لاین انتخاب کړئ نو یوازې د دې سر څخه پایله او د ورسته برخه ته ورسیږي لاندې د چارت ورسته برخه ته رسیږي او کتا سي دا نه غواړئ نو بیا نن انتخاب ته هیڅ به دا کرښه نه پرې ښکاره کېږي ټریډ لاینز دي دا به زه بېرته ټریډ لاین ته به لږ وروسته راوګرځم اپ ډاون بار ته به راشم نو تاسو وینئ چې هغې باندې یو بار یو پټی ورباندې ښکاره کېږي او که چېرې کې اپ ډاون بار تاسو نه غواړئ نو بیا نن انتخاب وایي هغه به نه پرې ښکاري زه بېرته راځم ټریډ لاینز ته دې لپاره زه چینج چارټ باندې کلیک کوم د کالم انتخابوم له کالم څخه وروسته دا اوکې کوم بیرته کالم ته تغییر کړئ له کالم تغیرېدو څخه وروسته ټریډ لاینز ته راځم څه ډول لاین تاسو غواړئ دیکھیے بتا یو ډول لاین انتخاب کړئ مثلا مووینګ ایوریج لاین ما انتخاب کړ کوم سبجیکټ باندې تاسو دا غواړئ هیسټري جیوګرافي آرټ میث which one do you like for example I like geography then I'm clicking OK then you can see the line the trade line تاسو ټریډ لاین وینئ دی هغه د پاسه چې د میت د پاسه رسم کیږي ښه که تاسو دا نه غواړئ نو تاسو کولی شئ بیرته راشئ ټریډ لاین ته او دا نن انتخاب کړئ هغه به ورڅخه ختم شي نو دغه و چارټ الیمنټس راځم کویک لایاوټ ته دې ځای کې تیار لایاوټ چې دی هغه جوړ شوي دي تاسو کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ کوم یو لایاوټ دی باندې تاسې وګرځئ هر یو لایاوټ چې ستاسې خوښ شي سیمپل هغې باندې کلیک وکړئ همغه لایاوټ تاسې ټیبل ته اپلای کیږي اذن ورسته کلرز دی کله رنگونه تاسو نوې خوښ نو کولای شئ ډیزاین تاسو رنگونه هم ورته بدل کړئ چارت سټایلز دی ډیزاین کولای شئ تاسو د چارت لپاره مختلف سټایلونه ورکړئ د کی تاسو وګورئ دا سه ډیفرنٹ سټایلز ار اویلیبل ان this section you can apply different style to your chart for example this one style دا څنګه ورسته موږ تاسو راځو select data ته switch row to column دته هم راګرځو خو مخکې راځم select data ته select data دته ویل کېږي چې د مثال په ډول زه داسې یو کوم switch row to column وینئ په دې ځای کې موجودیت لري ګورئ switch row to column په دې ځای کې کار نه کوي دې لپاره به select data باندې تاسو کلیک وکړئ select data باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ د کې اصلا څه کېږي د کې اصلي خبره دا ده چې د کې ستاسې دغه کوم نیمز سبجیکټ نیمز چې دی لکه میت هیسټري جیوګرافي آرټ هغه دغه سټوډنټ نیم ځای ته راځي لکه علي ولی سلیم او داود دغه د سټوډنټ نیم به دې ځای ته راشي او دغه میت البته دغه سبجیکټ نیم چې دی هغه بدل ته راشي یعنی د روګانې کلمونو ته او کلمونه روګانو ته بدلیږي د دوی ترمنځ ادون بدون رامنځته کېږي نو زه سلیکټ ډیټا باندې کلیک کوم غواړم چې دغه کار ترسره کړم نو دی بارا سلیکټ ډیټا او لغنه بعد سویچ رو ټو کالم او دا سیمپلی اوکی کوم دا به بند کوم نو تاسو وینئ چې د ذات میت هیسټري جیوګرافي او آرټ راغی او د ذات علي ولی داود سلیم او زاهد راغی بیرته هم کولای شو چې سویچ رو ټو کالم څخه موږ تاسو استفاده وکړو تاسو به راشئ کلیک به وکړئ په دې سلیکټ ډیټا باندې او بیا د سلیکټ ډیټا کلیک کول څخه ورته سویچ رو ټو کالم او دا به اوکی کوي په سلیکټ ډیټا کې موږ تاسو بل کار هم کولای شو هغه کار هغه دنده چې سلیکټ ډیټا ترسره کوي هغه دا چې د مثال په ډول زه نه غواړم دغه علي زاهد ښکاره کړم نو دونه چې مارکونه لري که دا اوکې که نه وګوره علي او زاهد به ورڅخه په اتومات ډول لرې شي یا غواړم چې هغه د بیرته ښکاره شي نو بیا هم سلیکټ ډیټا باندې کلیک کوو سلیکټ ډیټا باندې له کلیک کول څخه وروسته د چې ما آن کوو هغه راښکاره کېږي همدا ډول بعضې سبجیکټ هم ته ورڅخه کولی شي چې لرې کړي سلیکټ ډیټا نه وروسته ایډیټ ډیټا ده ایډیټ ډیټا کې هم موږ تاسو کولی شو په ډیټا کې تغیرات راولو څه ډول تغیرات داس تغیرات چې د مثال په ډول دغه سلیم سلیم ته چې کومې نمرې ورکړل شوي دي په میت کې دا اتاویه نه دي بلکې څو دي دا اته نوي دي ما په غلطۍ سره هغه ته ورکړي دي په آرټ کې څلور اتیا نمرې ورکړل شوي دي اصل کې دا څلور پنځوس دي په غلطۍ سره ما نه لیکل شوي دي نو دغه ډیټا چینجز کومه دا بندوم نو تاسو وینئ چې هغه چینجز په دې ځای کې په اتومات ډول راځي ایډیټ ډیټا همدا ډول ایډیټ ډیټا کې موږ تاسو کولی شو یو شخص یا هم یو مضمون له دې څخه وباسو د مثال په ډول هغه البته په سلیکټ ډیټا کې کېږي سلیکټ ډیټا انتخاب کړئ کلیک ور باندې وکړئ هغه نه بعد دا اوکې کوي سیمپلی دا به تاسو ته راشي دا چې کله تاسو ته راغی نو هغې نه بعد زه وایم چې د مثال په ډول تر دې ځایه پورې چې کومه ډیټا ده مثلا دغه
آرټ دا زه ورڅخه لرې کوم. نو د نوټ باندې به تاسې ودرېږئ، کوم یو شی چې ورڅخه لرې کوئ هغه به داسې ورڅخه لرې کوئ. مثلا یو شخص ورڅخه لرې کوئ یا یو مضمون ورڅخه لرې کوئ، نو په ډېرې اسانۍ هغه کولی شئ تاسې ورڅخه لرې کړئ. مثلا ما آرټ ورڅخه لرې کړ، هغې نه بعد ما دا بند کړ، نو تاسې وګورئ آرټ له هغې ځای څخه صفا شو. دې څخه وروسته چینج چارټ ټایپ باندې ما مخکې هم خبرې وکړې چې د پوسته کولی شو د چارټ ډول چې دی هغې ته تغییر ورکړو. د مثال په ډول دغه چارټ ټایپ ما ورکړه، اوکې باندې کلیک کوم، نو تاسو وینئ چې په اتمه ډول هغه تغیرېږي. یا هم د مثال په ډول دا زه په مکمل ډول بار چارټ ته اړوم، کلیک کوم، نو تاسو وینئ چې هغه بار چارټ ته په اتمه ډول تغیرېږي. یا د مثال په ډول فای چارټ ته اړوم، نو تاسو به وګورئ چې هغه به فای چارټ ته تغییر شي. نو هر ډول چارټ ته کولی شئ تاسې دا تغییر کړئ. د دې نه بعد چې دا موږ تاسې فارمټ ټیب لرو، فارمټ ټیب چې دا په هغه کې اول سلیکشن ایریا ده، کوم ځای تاسې غواړئ انتخاب کړئ، آیا چارټ ایریا غواړئ، چارټ ټایټل غواړئ، هریزنټل کټاګوریز غواړئ، لیجنډ کیز غواړئ، کوم یو زه وایم چې لیجنډ کی راته انتخاب کړئ. نو وینئ تاسې لیجنډ کی درته انتخاب وي. مثلا وایي چارټ ټایټل راته انتخاب کړئ، نو وګورئ چارټ ټایټل په اتمات بڼه تاسو ته انتخاب شي. هر یو شی چې انتخابوئ هغه انتخاب کړئ. مثلا چارټ ایریا ما انتخاب کړه، بیا فارمټ سلیکشن ته راشئ، دې ځای کې تاسو ته دغه پین را خلاص شي، د کې پیل باندې کلیک وکړه، پیل نه کلیک کولو نه وروسته پیل نه غواړئ، یا مثلا سالډ کلر غواړئ هغې ته ورکړئ، یا ګریډینټ کلر ورکول غواړئ، ګریډینټ میکس کلر ته ویلی کېږي. دې ځای کې موږ تاسې هغه شیپ فارمټینګ کې دا ویلي وو چې دا کولی شو مختلف رنګونه ورکړو. شیپ ویډیو ته بیا تاسې رسیدګي وکړئ، هغې باندې ځان پوه کړئ. همدا ډول په دې کې تصویر راوستی شو، وروسته به ووایو ریسیټ ټو میچ سټایل که دې باندې کلیک وکړو هغه پخوانی بڼې ته ستنېږي. او دې ځای کې انزر شیپ دی کولی شئ دې پوسته باندې کوم شیپ جوړ کړو دې ځای کې کله چې موږ تاسې اړتیا ورته لرو. له دې څخه وروسته فارمټ کې چې دا موږ تاسې بیا چینج شیپ لرو، کله چې یو شیپ جوړ کړو د مثال په ډول داسې یو شیپ مې جوړ کړ، ما ویلي وو چې دلته تاسې ایډیټ شیپ کلیک کړئ، چینج شیپ باندې کلیک وکړئ، دې ځای نه کولی شئ په اسانۍ سره هغه تبدیل کړئ. ښه بېرته به راشم همدغه فارمټ ټیپ ته، بیا ورپسې ګورئ دغه ځای کې هم فارمټ موږ ورکولی شو. یو سلیکشن ګورئ موږ تاسې له دې ځایه کولی شو، مثلا هریزنټل کټاګوریز ما انتخاب کړه، هغې نه بعد دې ځای نه زه ورته د هغه کوم ټایپ ورته انتخابوم دغه شکل. او داسې هم کولی شو چې دې باندې کلیک وکړو، مثلا دغه لیجنډ کې ایریا ما انتخاب کړه، هغې نه بعد راځم دې ځای کې زه ورته یو فارمټ ورکوم. نو فارمټ موږ تاسې شیپ کې زده کړی دی، هماغه فارمټ دی، هېڅ کوم تغیر نه لري. د لیکنې لپاره فارمټ دی، همدا ډول د لیکنې مختلف سټایلونه دي، پوزیشن، راپ ټیکس، برینګ فارورډ، سلیکشن، پین، همدغه الاین. دا موږ تاسې شیپ ویډیو کې چې دا ویلې دي په شیپ کې موږ تاسې دې باندې بحث کړی دی. که تاسو ستونزه لرئ نو 11مه ویډیو چې هغه د شیپ ویډیو ته هغې ته ورشئ او فارمټ ټیب له هغې ځایه زده کړئ. درس نن تر همدې ځایه بس دی. سبا ورځ به زموږ ستاسې د سکرین شاټ باندې هم غږېږو، بله ورځ به دغه السټریشن ګروپ موږ تاسې ختم کړی وي. سکرین شاټ چې دا له سکرین څخه تصویر وباسي، زه به دا چارټ ختم کړم دې ځای نه، غواړم له سکرین تصویر وباسم. دغه سکرین دا په دې باندې دغه آیکنز پراته دي، د اپلیکیشنز دي، زه غواړم د دې یو تصویر وباسم. یا د مثال په ډول باندې د کنټرول پینل تصویر وباسم، کنټرول پینل ما راخلاص کړ، د دې تصویر غواړم هلته راشي. یا مثلا ما دغه فولډر ایکسپلورر راخلاص کړ، غواړم د دې تصویر هلته په مایکروسافټ وورډ کې ولرم. نو دې لپاره چې دغه تصویر زه مایکروسافټ وورډ ته راوړم، نو مایکروسافټ وورډ پروګرام ته راځم، سکرین شاټ دغه کوچنی ویکټور چې وینئ دې باندې به کلیک وکړئ. وګورئ دلته فایل ایکسپلورر هم شته دی، صرف کلیک ورباندې کوئ، د هغې تصویر تاسو ته دلته راځي او دې سره تاسو ته فارمټ ټیب هم جوړېږي چې موږ تاسې پکچر سره ویلي وو. همدا ډول کله چې تاسې بیا راشئ سکرین شاټ باندې کلیک وکړئ، هغې کې تاسو ته د کنټرول پینل تصویر هم شته دی چې کله کلیک ورباندې وکړئ په اتومات بڼه تاسو ته دلته راځي. خو که تاسې ووایئ چې زه د کنټرول پینل د یو برخې تصویر غواړم، یعنې په دې معنی چې ټول کنټرول پینل تصویر نه غواړم، یوازې د یو برخې غواړم چې هغې څخه تصویر وباسم، نو انزر ټیب ته راشئ، سکرین شاټ باندې کلیک وکړئ، سکرین کلیپینګ کلیک کړئ، له هغې څخه وروسته راشئ په دې ځای کې کومه برخه غواړئ، فرض کړئ دغه لومړي 2 ستونونه چې دي دې څخه تصویر وباسو، نو سلیکشن وکړئ، هغې نه بعد لیفټ کلیک پرېږدوئ، کوم ځای چې تاسې انتخاب کړی صرف د همغې تصویر تاسو ته راځي، هغه تاسو ته د ځای کې ځای په ځای کېږي. نو دغه دا موږ تاسو سره سکرین شاټ نور موضوعات به انشاءالله په بیا په بل درس کې تر بحث لاندې ونیسو. په دې هیله چې تاسې به درس زده کړی وي، چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ دغه ویډیوګانې له خپلو ملګرو دوستانو سره شریکې کړئ. هڅه وکړئ ویډیوګانې په انلاین بڼه د یوټیوب له لارې وګورئ تر څو موږ ته د هغې یو څه سپورټ راشي. که تاسو دا ډاونلوډ کړئ اپلاین یې وګورئ، بیا د هغې سپورټ موږ ته نه راځي. ښه وختونه ولرئ.